بدے آیت مبارک کی اللہ رب العزت د مظلومانو د پاره تسلی ذکر کړي او د ظالمانو د پاره سخت وعید. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. تاسو د الله رب العزت متعلق د غفلت ګمان مکوئ چې دی د ظالمانو د ظلم نه بے خبره دی، بلکې ظالمانو ته الله رب العزت داسې ورځ ته مهلت ورکوي چې په هغه ورځ باندې بستر کې حق بکې پاتې وي د قیامت ورځ. نو دې آیات کې که غور وکړې نو مظلوم د پاره د بدلی یو امید ذکر کوي چې نن پتا باندې ظلم کیږي او ستا تپوس کولو والا په ظاهره څوک نشتا، نو پریشان کېږه ما. الله رب العزت په دنیا کې یا خامخا په آخرت کې د مظلوم بدله د ظالم نه اخلي. او بدی آیات کې د ظالم د پاره انتهایی سخت وعید دی چې الله رب العزت ستا ټول اعمال ویني، دا الله د نظر نه غایب نه. همدک وجه ده چې حدیث مبارک کې راځي الظلم ظلمات یوم القیامه. ظلم به د قیامت په ورځ د تیارو په شکل کې د ظالمانو نه غیر شاپیره وي، لکه څنګه چې نیک اعمال د قیامت په ورځ دا به د رڼا سبب ګرځي او انسان مخ ته به د رڼا په شکل کې راځي، همدک شان ظلم دا به د ظالمانو وړاندې د تیارو په شکل کې راځي.